د مامون مسلمان زما ورور دی داغه کور رانیدل والله چې داسې دی لکه زما کور رانیدل. بسم الله الرحمن الرحیم. نن سحر نه د مامون دو په بعضې علاقو په بعضې سیمو باندې پوجي اپریشن شروع شوی دی او د دې وخته پورې چې د دغې اپریشن په حوالې سره کوم اطلاعات دي هغه دا ده چې په دې اپریشن کې عوامي طبقه متاثره شوې ده. ډېر کسان داسې دي چې هغه شهیدان شوي دي، ډېر کسان د درجنو په تعداد کې هغه زخمیان دي، څه کورونه په نښه شوي دي، څه ګاډي په نښه شوي دي او دا اطلاعات هم د هغه ځای نه بعضې ملګري راکوي چې بعضې زخمیان په کورونو کې محصور دي. فریقین د هغې د کورونو نه محاصره کړې ده، نو هغې خپل مریضان اسپتال ته د علاج معالجې دپاره بر وخت رسولی نشي، اوس هم په زخمی حالت کې دي. په دغه حواله سره حکومت ته بلکې د جنگ دوانو فریقینو ته موږ د جنگ د خاتمه درخواست کوو چې دا جنگ ختم کړي، دغه زخمیانو ته لار ورکړي، دغه مسلمانانو ته چې د اذیت سره مخ دي هغې ته لار ورکړي چې هغې اسپتالونو ته راشي، خپل علاج معالجه وکړي. او دا جنگ چې په دې کې عوام متاثره کیږي، مخکې هم د دې قسمه جنگونو مخالفت کړی دی، د دې اپریشنو مخالفت کړی دی. اوس هم دا وایو چې دا مسلې دا اپریشنې دا جنگونه دا د مسلې حل دی نه. موږ مسلمانان یو، د مامون مسلمان زما ورور دی داغه کور رانیدل والله چې داسې دی لکه زما کور رانیدل، داغه بچې زخمی کول او شهید کول دا داسې دی لکه زما بچې زخمی کول او شهید کول. کم چې د هغه ورثو احساسات او جذبات دي دا زمونږ هم دي، لہذا په دې قوم باندې په دې ولس باندې رحم وکړئ، د جنگ ته خاتمه ورکړي. دوانه فریقین د انساني همدردۍ په بنیاد د انساني خون او وینې د زیان نه د بچاو په خاطر او د دغه لوی تباهۍ نه د دې قوم د بچولو په خاطر باندې دا جنگ ختم کړي، ټوپکې کېدوئ، د امن لار خپله کوي او د قوم ته او د ولس ته د امن لاندې د سکون لاندې د اطمینان لاندې د زندګۍ حق ورکوي. والسلام علیکم.